نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مونځ په مسجد نبوي کې وکړو او 10,000 صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او زه چې زو مکه مکرمه باندې حمله کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه بیبیانې ملګری وي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دواړه بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفہ نو الته سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچی ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته د الله پاک پیغمبره زه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه خو تا پسې در رواني مته خو دې خو را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کم دی دا مدینه منورې ته ولېږه او ته زمونږ سره مرګري شې مونږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد له روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ دغه ځای نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګري شو اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی دنه مخکې مسلمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زه مدینه منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیہ السلام به منع کوي عباس ته مرزا ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې د پاره چې موږ ته د مکه د خلکو خبر راکړي ته موږ پسې مرزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نزان سره مرګره کوي عزت زموږ مرګره شچزو بیا مخکې تل یو بل مقام دی چې هغه ته مقام ابوا ویل شي چې انت کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرام سره ورسېدو نو انت سره یو درې تن نور مرګ میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیان دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبد الله بن امیہ دا دوه تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دوه تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبد الله بن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی رورو مو د ابو سفیان دا رضاعی رورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بیبي په خوړلیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بیبي په خوړلیو نو دا دواړه رضاعی رورو مو نو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی روري مو او دا د نبی علیہ السلام د وړوکوال ډیر سخت ملګری و داسې ملګری و چې نبی علیہ السلام بچرته و نو دی به ورسره و داسې کنه په د وړوکوالي کې مرګتیا وي د هلکانو کنه نو دی ملګری و د تر زامن مو ملګری مو چې چېرته به نبی علیہ السلام هلته به سره د ابو سفیان خامخا موجود و داسې مرګتیا و ډېر یو بل باندې مین و خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه کنه نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به جوړول بیا او دمه به راوستي او هغه به ګډولې خلکو ته به وی چې تاسو د پیغمبر راځي زه درته داغه نه خپل مجلس لګوم زه درته داغه نه خپل یو مجلس لګوم دی لولې ناراضي چې هغه خواله ځي دومره د نبی علیہ السلام سخت دشمنو یا هغه چې د وړوکوالي ملګری او چې کله نبی اسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټولو نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبی علیہ السلام پس پکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به بیا جواب ورکاو د نبی علیہ السلام د طرف نه دا بل چې عبد الله بن امیہ دا د نبی علیہ السلام د خپل د ترور زوی دا د عاتقه زوی و د عاتقه بنت عبد المطلب د نبی علیہ السلام ترور و د پلار د طرف نه د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیہ السلام ترور دا غي زوی عبد الله بن امیہ د نبی علیہ السلام د خپل سکه ترور زوی و
خو دیم د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن و. یو ځل نبی علیہ السلام د اسلام دعوت ورکو نو دی عبدالله ابن امیه ورته څه ووي ته ما ته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم. نبی علیہ السلام او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم. دی عبدالله ابن امیه ورته ووي که نه وی کو ته چېرته اسمان ته وخېږې زه درته ګورم چې ته اسمان ته روان یې او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرښتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم. دا دومره بیا د نبی علیه السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو. نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیه السلام سره میلاو شو. چې دوی میلاو شو صحابه کرامو ته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روانو په نبي علیه السلام باندې ایمان مو راوړو. صحابه کرام راله نبی علیه السلام له زیری ورکو وی د الله پاکه پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله بن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازت له ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي. نبی علیه السلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ زما مخې له مه راولئ. صحابه کرام حیران شو د الله پاکه پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته مه خاړئ. نبي علیه السلام فرمایل بس ما خواله مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خواله مه راولئ. هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله بن امیه مسلماني کې رایولو د نبی علیه السلام د طرفه به ورته جواب میلاو شو ما خواله مه راولئ زما خواله مه راولئ. د نبی علیه السلام سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سفارش وکړه نبی علیه السلام ته که نه. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیه السلام لره وی د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د ښو اخلاقو نه خو پردی خلک محرومه نه دی دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی دوی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي. د الله پاکه پیغمبره اجازت له ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دې دواړو ډېر تکلیف راکړی یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو د ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرښتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې نه منم داسې جواب د ماله راکړی دی. دوی رالو علي رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سپارش کوي د الله پاکه پیغمبر زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه. دلته کې دوی دواړه راله علي رضی الله تعالی عنه لره علي رضی الله تعالی دوی دواړو ته ووایي زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبي علیه السلام تاسو معاف کوي څنګه داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ په خپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه دی چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وایي پېژنده چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوی ته ورتاو کړی و او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی د ملک بادشاه دی اوس موږ خو کوی ته ورتاو کړی و. نو وروڼو یې وویل تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله الله ته په موږ باندې غوره کړی موږ خطا کاو ته الله غوره کړی په موږ باندې موږ نه خطایي شوې ده. ولاړ شئ د نبي علیه السلام وړاندې ودرېږئ د نبي علیه السلام او دا آیت مبارکه تاسو ووایئ. ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت یې وویل تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړې خو موږ خطاکارو موږ نه پوهېدو. چې کله دا آیت یې ولوستو نبی علیه السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیه السلام ولې جواب ورکړو وی لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخښنه وکړي الله ډېر رحم کوونکی دی ځئ تاسو مسلمانان شوئ. ګوره نبی علیه السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیه السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته نبی علیه السلام ورته وفرمیل لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته دی خیر دی به کو ما ته خو هر څه ویلي ما معاف کړي یې. بیا
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام يخدم ما كان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه ارس تاسو ختم کړو هغه ارس تاسو ختم شو د اسلام د وجه هغه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو نه براتو د نبی علیہ السلام نه به څنګه څنګه ته ګرځیدو او هانه کې نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالي مرګریا اے زما رضاعي ورته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیری ورکاو خدای به شرمېده په خپل کړو باندې دوم رستو مانو او دا رنګي عبد الله ابن ابي اميه دغه با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرته دې په ژوند کې هم د نبی علیہ السلام ته ببر بیان دي کتلی چې کوم ځای کې به نبی علیہ السلام او د بابا صلی الله او خطه قتل د خپل ملامتیا د وجه د نبی علیہ السلام ته ببر بیان وکتلی بهر حال په لار کې ورسره دوی میلو شي د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله ابن ابي اميه دوی مسلمانان شو د نبی علیہ السلام سره روان شو نبی علیہ السلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو نو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام روجه وا خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ السلام باندې په خپل هم او په د صحابه کرامو باندې هغه روجه ډېره ګرانه شوه ځکه یو ګرمي وه دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیا هم په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روجې د وجې نه کمزوري کېږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل روجه ماته کوئ روجه تاسو څه کوئ ماته کوئ ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصيام فی السفر دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې روجه ونیسي دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې څه ونیسي روجه ونیسي نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل په خپل روجه ماته کړه صحابه کرامو ته وفرمایل تاسو روجه څه کوئ ماته کوئ ځکه جهاد ل روان یې کمزوري کېږئ روجه یې په نبی علیہ السلام په صحابه کرامو څه کړله ماته کړله ها د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روجه خوړی شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سره وګرځئ قضا به راوګرځئ خو که چېرته سفر د ارام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي جهازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روجه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روجې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روجې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان المبارک کې چې د روزې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو روجه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بار بوزي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته وایي دلته تاسو پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسخوتن ټیم و نو چې دا تیاره خوره شو که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وایي د خپلو خیمو سره ورونه بل کړئ اور نه دی اور بل کړئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلی مخلی به هم تیارول ځان لا دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برغ وخیږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلی او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغی د هغې سره به یې تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واغستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت به د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ ورونه بل کوئ دغلته کې مکې واړو ته خو پته وه چې موږ د نبی علیہ السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیہ السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلومه و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکی سردارانو دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه چې حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي
وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کې بودیله معلومیږي دغلته کې چېرته قافله راغلي ور بلګي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي دا خو چېرته ډېر خلک دی ټول ملک د اور نه ډک دی وی زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه یې ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه یې ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیه السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تېرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وایي پېژندو که نه نو اواز یې ورته وکړو نږدې ورغی وی ای ابو سفیانه ابو سفیان منډه کړه وی عباس ته دلته وي او زه دلته یم وی وجني مې ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل ای ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بله لارې خو زما خچر ته راخېږه نو ایله به بچ کېږي زما خچر ته راخېږه بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنہ سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی توره یې راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي سلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبي علیه السلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره یې راواغسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری خو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ دپاره را روان دی وی زما د مرګ دپاره را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو اوس عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو دی په منډه اغسته دی نو د شا اړې ورته عمر आवाज وکړو وی ای عباس قسم په الله لږ ودرېږه دا خو د نبي علیه السلام ډېر سخت دښمن دی ته یې زما نه چرته ځغلی او کو د نبی علیه السلام خواله دی بوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې دی مسلمانېږي او نبی علیه السلام ول پناه ورکوي خو د نبی علیه السلام د رسېدو نه مخکې لږ مال راکړي چې د خپله توره لږه سړه کړمه عمر رضی الله عنه پسې منډې وخي عباس هم په منډه اغوستی دی د هغه نه ځغلی عمر نه ورته منډې وایي حتی در دې چې د نبی علیه السلام خواله یې ورسو وی د الله پاکه پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل ښه ابو سفیان دی وی او وی دې کوم ځای وی ستا ملګرو ګرفتار کړی دی ستا ملګرو څه کړی دی ګرفتار کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو سفیان ته وویل وی ابو سفیانه ایمان راوړه زه درته اوس هم وایم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دښمني اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسې شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي زه د دې سره مینه لرم وی ابو سفیانه زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره وو بودیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان نه راوړو خو نبی علیه السلام ته څنګه مخامخ شو کلمه یې وویل مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله تعالی ته سیټ ته ولاړ دی توره یې ایستلې ده وی د الله پاکه پیغمبره دی نه مسلمانېږي او داسې موقع بیا نه راځي زما دې تورې په حواله یې کا زما د تورې په حواله یې کا بار بار دا خبره کوي بار بار دا خبره کوي عباس رضی الله تعالی په عمر رضی الله تعالی پسې داسې سر راواړوله او ګرځېدو ته وی عمر غلی شه خو ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه وویلي چې وژنه وای ګوره دغه ته وکړو وی که ستا د خاندان او ستا د قبیلې سړی بیا به دې دا نه وایي چې وژنه وای خو دا زموږ د قبیلې سړی دی ځکه بار بار به وایي چې وژنه وای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی ته وکتل وی عباسه وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شویم که نه که دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشحاله شوی وي
وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو ما ته دومره خوشحالي رااله کو خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشحالېدم وجه دا ده که نه چې ته د نبی علیه السلام تره او ستا په ایمان باندې نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو نو چې ما وکتل چې د نبی علیه السلام تره مسلمان شو او نبی علیه السلام خوشحالېده که نه وی ما ته هغه خوشحالي ډېر محبوب ده وی زما زړه خو داسې دی نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا زما د قبیلې نه دی زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن دی نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل وی عباس دې خپلې خیمې ته بوځه هلته به شپه وکړي د ابو سفیان ځان سره بوځه هلته به شپه وکړي که دا صحابه کرام یې ګورې پرېږدي نه د ده ځان سره بوسته خپلې خیمې ته نو عباس رضی الله تعالی د ابو سفیان ته دعوت ورکوي وایي ابو سفیانه مسلمان شه ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړو بوتانو ته سجدې وکړو څه خو تې ومونتل مسلمان شه او تا ته هم پته ده چې دا رښتینی پیغمبر دی او زه ما ته هم پته ده چې زما دا وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان راته په جواب کې څه وایي عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی ښه راته علم دی ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی ولې ایمان نه راوړي مړه څنګه ایمان راوړم غیرت راله اجازت نه راکوي غیرت لره اجازت نه راکوي زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي زموږ د پښتو غیرت دی که نه زموږ د پښتو غیرت دی مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه زموږ د پښتنو دا غیرت دی که نه ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي منت کوي دا به ورته ووایي چې لکه ستا پکې پیدا دا کار ولې نه کوي مولي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروړ نورې تاوان شي خو نه یې کومه نه یې کومه ولې نه که بس ما له غیرت دا اجازت نه راکوي نو هغه د هغې هم هغه د جاهلیت غیرت و د جاهلیت غیرت و وی ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی وی ایمان ولې نه راوړې مړه نو زه به دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم په دې ایمان راوړم بهرحال عباس رضی الله تعالی قایل نه کو په دې خبره باندې په دې خبره قایل نه کو چې ایمان راوړه سهار شو بیا ورسره عباس رضی الله تعالی ملګری دی وی راځه نبی علیه السلام خواله ځو خو چې څنګه را روان دی په نبی علیه السلام سترګې ولګېدې که نه نو بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ایمان یې راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام ته فرمایل وی د الله پاکه پیغمبرانو د ابو سفیان چې دی د مکې سردار دی د مکې مشر پاتې شوی دی نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي دا خوښوي چې ما ته لکه څه یو امتیازي غونته شان وی لکه د دا خبرو سره لږه مینه ده نو دته یو خده غونته کې ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي نبی علیه السلام وفرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته څه دی امن دی دا ورله نبی علیه السلام یو عزت ورکو که نه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ هېڅ نه وایو ابو سفیان ورته وایي د الله پاکه پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي خو لږ کسان به داخل شي او نور به چېرته ځي نو نبی علیه السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته هم امن دی هغه ته به موږ څه نه وایو د الله پاکه پیغمبر حرم خو هم دومره غټ نه دی ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو نبی علیه السلام وفرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کو هغه ته هم امن دی هغه ته هم څه دی هغه ته به هېڅوک نه وایي که ایمان راوړي او که نه راوړي خو چې په ځان پسې د کور ور بند کړو دته به څه امن وي ابو سفیان وی اوس خبره لږ ټیک شو چې خلک د په ځان پسې د ورونه بند کړي که نه که ایمان راوړي او که نه راوړي ورونه دې بند شي امن به ورته څه شي حاصل شي بهرحال نبی علیه السلام بیا نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی فرمایل وی د ابو سفیان یو غونډکۍ ته وخېجوه چې دا ټول صحابه کرام یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي ځکه چې هر سړی وي د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان دی خو هر سړی د په مرګ پسې ګرځي نو دې غونډکۍ ته یې وخېجوه چې دا ټول مجاهدین یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي چې پته ورته ولګي چې دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخېجو عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي یوه قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر دی هغه جنډه نیولې ده نو دغرنګې د مهاجرینو قافله راله د شي بند کوي ما په خیال اواز کوي ښه د مهاجرینو قافله راله
او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روان و هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي. بل قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې د یو امیر روان دی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. دا قافله د انصار وه، انصار د مدینې منورې چې کوم صحابه کرامو دي مجاهدینو قافله را روانه وه، مخې ته د یو تن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. خو چې دا سعد بن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل، هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي، نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغه یې وویله وی الیوم یوم الملحمه، نن به د جنګ ورځ ده، د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو. الیوم یوم الملحمه، نن د جنګ ورځ ده، ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو. ابو سفیان ویرېدو، وی دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی تپوس وکړو، وی دا انصار دي که نه؟ وی دا خو ډېر غصه دي، دا خو ډېر غصه دي. په دې کې کتل چې بله ډله را روانه ده، په هغې کې هغه کسان روان دي چې ټولو اسلحې اچولي بس داسې را روان دي. نو ابو سفیان داسې ویرېدو، د عباس رضی الله عنه تپوس کوي عباس دا څوک را روان دي؟ وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي. وی دا خو ډېر لوی قافله نه ده، دا خو ډېر خلک نه دی. وی په دې کې نبي علیه السلام هم را روان دی، په دې قافله کې نبی علیه السلام هم را روان دی. نو چې نبی علیه السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته اواز وکړو، وی ای محمد صلی الله علیه وسلم، وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي، د مکې خلک ټول قتل کړي. نبی علیه السلام وفرمیل نه، ما خو دا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړئ. نو دا ما ته سعد بن عباده څه ووي؟ وی څه یې وي؟ وی هغه وایي چې الیوم یوم الملحمه، نن خو د جنګ ورځ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ، د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ، خیر بل چاله مو ورکوئ، د هغه قیس چې کوم زوی دی هغه له ورکئ، د هغه زوی له دا جنډه ورکئ، خو د ده نه جنډه واخلئ، د هغه زوی له جنډه ورکړه. چې ابو سفیان کله مسلمان شو نو دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې مکې ته ځان را ورسو، مکې ته راغی او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو. هلته یو اواز وکړو، وی ای د مکې خلکو، نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکی دی، مکې ته را روان دی، خو مقابله یې ګوره هېڅ څوک ونه کوي، دغه مقابله څوک نه شي کولی. وی څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی، څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شیم هغه هم په امن کې دی، او چا چې په ځان پسې د کور دروازه بنده کړه دی هم په امن کې دی. نبی علیه السلام دته څه نه وایي، خو د نبی علیه السلام مقابله ګورئ مه کوئ، د نبی علیه السلام مقابله نه شئ کولی. کو چا مقابله د نبی علیه السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک. ابو سفیان دا اعلان وکړ، بیا راغی خپلې ښځې لره، دا د ښځې نه هنده نوم و، هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو، هغه هنده د ښځه و د ابو سفیان. دی راغی وی هندي مسلمانه شه، په دې کې ستا کامیابي ده، او که مسلمانه نه شوې نو ګوره بچ کېده دې نشته دی. دا بهر ته راووته، وي زما په دې خاوند باندې څه چل شوی، دا دې کمې خبرې کوي، دا ده څه د لیونتوب خبرې شروع کړي دي. هغه ورته بس ما چې درته څه ووینو هغه مې درته وویلو. نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته څنګه داخلېدو نو د څلورو واړو د طرف نه کسان را داخل کړو، د یو طرف نه په خپله راغی او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي وي چې تاسو به د پلانکي طرف نه راشئ، پلانکي طرف نه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره هم لښکرو، ده ته یې وایي ته به مکې ته د لاندې طرفه را داخل شي، او هغې طرف نه یره وه د جنګ، ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل وی ته به د دغې طرف نه راشي. نبی علیه الصلاة والسلام او دا یې وویلو، صحابه کرامو ته یې وفرمیل وی هیڅ چا ته به څه نه وایئ، هیڅ چا سره به جنګ نه کوئ، خو که چېرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او ستاسو سره جنګ کوي بیا به یې مقابله کوئ. دا یې ورته وویل. نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته داخلیږي انتهایی په عاجزۍ سره دی، خوشحالم دی خو انتهایی په عاجزۍ سره.
ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي که نه هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی ما زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي زما لورګانې زخمي کړي دي بلال یې په سرو شګو سملولی دی هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته را دننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره یې سر ښکته نیولی دی وی د نبی علیه السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل د اوښ د کجاوې سره د نبی اسلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو انا فتحنا لك فتحا مبینا او د سوره نصر تلاوت شروع کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا سوره په تیز تیز اواز باندې ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو ناصافي نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی تور چمک وي پړکیږي داسې صحابه کرامو تور دي دا چمک وي پړکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی وروغتو وی خالد داسې دي ته ما د جنگ نه منع کړي تا خو جنگ شروع کړي تور دي پړکیږي هدا الله پاک پیغمبر ډیر صبر مې وته کو ډیر صبر مې وته کو ما په حمله نه کړي دوی په ما باندې حمله وکړه زه یې نه پرېښودم نو چې په ما حمله وکړه تا راته ولي چې بیا به جوابي کاروایي کوي جو ما په هم شروع کړه نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شي او د کفارو نه 12 کسان مردار شو نور وتښتېدل اسی معمولی غونته کې جګړه پکې رااله فتح مکې پر باندې نور داس جنگ نه دی شوی د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لښکر باندې داسې د لوفران غونته هلکانو دوی راویځه شي وو په ده باندې حمله وکړه چې حمله وکړه چې ده پې شروع وکړه بیا وتښتېدل 12 کسان تې مردار شو صرف 2 صحابه کرام تې نه شهیدان شو د مسلمانانو نه نبی علیه الصلاة والسلام راغې او چې څنګه راغې نو د ام هانی کور ته لاړو ډایرکټ نبی علیه السلام د ام هانی کور ته داخل شو او چې د هغې کور ته داخل شو نو 8 رکعاته مونځ یې وکړو د چاش ټایم نبی علیه السلام 8 رکعاته مونځ وکړو ام هانی ورته ویل دا د نبی علیه السلام د تره لور او د علي رضی الله تعالی عنه خور وه د ام هانی ورته وویلو وی د الله پاکه پیغمبره زما د خاوند 2 رشته دار دی هغه زما سره پناه اخیستې ده او زما غرور نه دی علي اپسې توره رستلې دی چې زه یې وجنم هغې زما سره پناه اخیستې ده علي یې وجني زما ورور یې نه پرېږدي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی څوک چې د ام هاني کور ته داخل شو هغه په امن باندې دی علي دوی ته څه مه وایه دوی ته ام هاني پناه ورکړې ده دوی ته څه مه وایه نو نبي علیه الصلاة والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبې طواف یې وکړو او د خانه کعبې نه چې کم ګیر چاپېره 380 بوتان پراته د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس مبارک کې داسې یوه لخته وه او حدیث مبارک کې راځي یو بوت ته به یې داسې نیوه او دا آیت په وي جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان ذهوقا دا آیت په وي او یو بوت ته به یې لخته داسې مخامخ کوله او څنګه چې به ورته لخته مخامخ کړه بوت په نسکور را پرېوتو دا ټول بوتان ځمکې ته 380 بوتان ځمکې ته را پرېوتل نبي علیه السلام یې دا لرې کړی د دې ځای نه چې کله طواف یې وکړو بیا نبي علیه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه راوغوښتو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د ده سره به د بیت الله شریف چابیانې وي بهرحال دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه و نو بیا نبي علیه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحه راوغوښتو او عثمان بن طلحه ته وی ماله د خانه کعبې چابیانې راکړه چابیانې ترې واغستې او نبي علیه الصلاة والسلام چې څنګه د خانه کعبې دروازه کوله وکړه نو دننه پکې تصویران لګېدلي وو خانه کعبه کې دننه دي کافرو تصویران لګولي وو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د خانه کعبې نه دننه دا تصویران لرې کوي او د زمزم په اوبو وینځئ د زمزم په اوبو باندې وینځئ نو خانه کعبې نه تصویران لرې کړه شو د زمزم په اوبو باندې وینځلې شوه نبی علیه الصلاة والسلام خانه کعبې ته داخل شو او مونځ یې پکې دننه وکړو
او چې دنه پکې منځ کو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې واله خانه کعبه په ګوټونو باندې وګرځیدو الله اکبر دا چغې واله او دو صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې منځ وکړو او دروازه کولا کړه بار تر و د خانه کعبه په دروازه کې ودرید نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل دخل کوډا کو غیر چاپیر خانه کعبه نه څومره ایره دا مکمل د مکه ټول خلک لا چي درو زید کړه و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه په دروازه کې ودرید د سیده درشلې اونیوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه وایله وګده خطبه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کو یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اے خلکو تاسو د یو سړی د آدم علیه السلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوی تاسو د یو سړی اولاد په تاسو کې خکته او پورته نشته او چته او کوز در پکې نشته دی ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوا دار دی بس کوغه د ار نسب سره تعلق ساتي الله دا نسبونه په تاسو کې د لپاره پیدا کړی چې او پیجندل شي په تاسو دا د پہچان د لپاره دا د پیجنګلو د لپاره دی په عربو کې دا عادت او جغي په دې نسبونو باندې ډیر فخر کو نو نبی رسول الله په دې آیت کې دا غیر رد وکړ په فتح پکې پر چې په نسبونو باندې ګوره فخر نشته دی فخر کو دین هغه صرف په تقوا باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال چې زبردن ستاسو سره سکوما غیر چاپیر خلک ولاړ لیکنه هر سړی ته خپل ظلم رایات دی چې ما د پیغمبر سره او د ملګرو سره سکړي دي هر سړی ته خپل عمل مخې ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال چې زبردن تاسو سره سکوما هغه ورته وای زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراره زمونږ دا غي نیک رور زوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته زنن تاسو ته هغه خبره کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی و یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویلا تسریب علیکم اليوم تاسو ملامت نه خیر دی په تاسو باندې ملامت یا نشته دی زدر تموما چې لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې هیڅ ملامت یا نشته دی اذهبوا فانتم الطلقاء زی تاسو کورونو ته تاسو ته اسم نام تاسو آزاد یې ما سره چې هر څه کړی دي ما تاسو څه کړلای معاف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیان د خانه کعبه وی نو چې څنګه وروته نو د خانه کعبه په دې صحن کې دغلت کې حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی رسول الله چابیان پلاس کې داس پلاس کې اړولې راړولې علي رضی الله تعالی عنہ فاسدو وی د الله پاک پیغمبر دا کنجانی مونږ لراکا خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا زکه چې د حجانو باندې د زمزم کول او بو زمونږ ذمہواری ده نو د خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا دام زمونږ ذمہواری شي دا مونږ ته حواله کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسونه ویلو د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چانغه سي دا سره امانت ته دا هغه چاته واپس کړي چې چانه دی هغه ستې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی عثمان ابن طلحه شو مال وروړی هغه وروغته چې راغی وی هم دا چابيانی دی والا د خانه کعبه د چابيانی والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامت پورې ستا سره استاد اولاد او استاد خاندان سره وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی دا زنه در کوم دا الله درکړي دا زنه در کوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالى درکړي الله آیت نازل کو چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها به دا چا بیان واخلا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کې ناشته د ماسپخین ټیم شو چې کله د ماسپخین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپخین د اذانونو ټیم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال څه شو مال بلال لګو ګورای خلک ورته بلال دار بلال روغتو وی بلال د خانه کعبه چت اوخه جو د ماسپخین اذان پیوکا ماسپخین اذان پیوکا د خانه کعبه چت اوخه جا بلال رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبه چت اوخه تو او د ماسپخین اذان پیوک اذان وکړو بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ ځل چا تاسو کو
بلال په مدینه منوره کې خو یقینا ته د نبی علیہ السلام مؤذن ته دلته اذان کوي ټیک شو خو د فتح مکې په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیہ السلام به ماته و چې په بیت الله کې هم ته اذان وکړه بلال رضی الله عنه فرمایي دا زما په وهم ګمان کې نه و دا زما په سوچ کې نه و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ماته و چې د فتح مکې په ورځ باندې د ماسپخین بانګ ته وایا اذان ته وکړه د ماسپخین وجه دا و ما وی چې دلته کې ډېر لوی لوی سرداران ناستي ابو بکر هم ناست دی عمر هم ناست دی عثمان هم ناست دی علی هم ناست دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی لوی سرداران د مکې ناست دي بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی اخو دلته کې یو غلام پاتې شوی دی بلال ته نبی علیہ السلام څه ووایي چې راشه بلال ته اذان وکړي زما خو په سوچ کې هم دا نه وه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی نو بلال به زما په بیت الله کې هم اذان کوي نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپخین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو نو یو څو الکان نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو نو وی پیخي کولې د اذان نو پاره کې یو الک ابو محذوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو کنه نو دبم پتی زبانی د بلال رضی الله سره د پیخي به کول لکه څنګه دا واړه چیږي دغه پیخي د بلال رضی الله تعالی عنہ کولې دم اذان کو نو چې اذان ختم شو نبی علیہ السلام مال دا واړه ونیسي زما خواله راولې نو دی ونیول صحابه کرامو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا وستو نو دی داسې رپیدل ابو محذوروي ما خوي چې وس پر باندې سزا اوري خو چې کوم سزا بر نبی علیہ السلام راکړي کوم سزا بر راکړي کنه نو ماته نبی علیہ السلام زما आवाज پکې لک خو غونټو ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې شابه دا وخت چې د کوم الفاظ ویلا بیا وایا ایمان شو ولې وی چې شابه وایا وخت چې کوم الفاظ ویلا وایا ما اذان شروع کو چې الله اکبر کنه ما ته چې تیز وایا زه خو یریدم په کلاره مې ما ته چې تیز وایا ما په تیز شروع کو چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ودا اذان می شروع کو چې اذان می شروع کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدی په دې سینه باندې لاس راو کاغو په دې سر باندې را لاس راو کاغو چې لاس راو کاغو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله ما وی چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان یم دا که شان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبر د دې بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د خانه کعبه مؤذن ما نه جوړوي چې زه به د اذان دلته کوم وی نبی علیہ السلام د مکې چې کمتن گورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محذوره بدلته کې مؤذن وي اذان به دیک تر مرګه پوری ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به دغلته اذان کړی دی خو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه اذان کو اخ کشان اذان به کو چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی و یو ځل به په کلاروي یو ځل به بیا پسوي پتیزوي ځکه چې دې یریده کنه د په کلاره قراروي وی اشهد ان محمد رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم تیز وایا چې به پتیزوي نو دې زما اذان مم دغه شانتي دو بیا دغه شانتي اذان یو ځل به په کلاروي بل ځل به بیا پسوي پتیز اواز سره وایو نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا د خانه کعبه سو مؤذن و دی به کې دغلته مسلمان شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه نه ماسپخین مانځنه ورستو بیا طواف وکړو او چې طواف وکړو نو صفا غونډۍ ته لاړ او صفا غونډۍ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادرې د خانه کعبه ته مخ کو او ډېر دعاګانې وغوښتې ډېر دعاګانې اوس هم طریقه ده کنه الله دې مونږ ټول حج او عمرې لبوزي چې د خانه کعبه نه طواف وکړي کنه نو بیا به 2 رکعاته مونځ وکړي چې مونځ دې وکړو بیا به د زمزم اوبه ښه ډېرې وڅکي نو چې د زمزم اوبه دې وڅکلې نو بیا به صفا غونډۍ ته لاړ شي نو چې د صفا غونډۍ ته لاړ شي نو هلته به ودرېږي خانه کعبه بالکل مخامخ ته داسې حجر اسود طرف بالکل مخامخ ته چې صفا غونډۍ باندې ودرېږي نو طریقه دار هلته ودرېږه او خانه کعبې ته ګوره او د الله نه دعاګانې غواړه ښه ډېرې دعاګانې اوغتې د هغې نه وروسته بیا د صفا او مروه په منځ کې سعی شروع کړه دا اوس هم طریقه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د صفا غونډۍ ته لاړ خانه کعبې ته مخ کو او ډېرې دعاګانې اوغتې
نو چې نبی رسول الله دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي आवाज وکړ وی د الله پاک پیغمبر خپل کلی د فتح شو خپل علاقه د فتح شو اوس خو به ته په مکه کې پاتې شو مونږ به پرېږدې نو دا د انصار صحابه مینه و د نبی صاحب سره د الله پاک پیغمبر تا خو خپل کلی فتح کوم مکه کنه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږه مونږ به پرېږدې مونږ به داسې یوازې ځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته د आवाज واورید کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی اے انصار ووري زما ژوند هم ستاسو زما مرګ هم ستاسو زه په ژوند باندې هم ستاسو سره ما خو زه به د مرګ باندې هم ستاسو سره ما یره دا خبره چې انصار وورید کنه شو د هغې د خوشحالۍ صحت نو په دغه مکه کې چې نبی علیہ السلام خو موږ سره واپس مدینه منورې ته ځي ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت شروع کو د صحابه کرام سره راتلو مسلمانې د صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره د سړو سره بیعت کو بیا د زنانو سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه براتلی مسلمانې دي به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعت کو د زنانو د بیعت دوه طریقې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو طریقه دا و داس یو صادر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لروړې شو نبی علیہ السلام به صادر یو طرف ونیو زنانه به صادر بل طرف ونیو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعت کو یا به د پردې نه نبی علیہ السلام دی خو زنانه به د پردې نه اخواوي نبی اسلام به بیعت اغستو او یو طریقه په دام ذکر شوی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو لوخه د ابو روغتو پای کې به خپل لاس کې خودو بیا به غلوخه زنانه ولولې غوي په غوبو کې خپل لاسونه کې خودل عائشه بیبي فرمایي وې پردې زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه د مس کړي د نبی علیہ السلام د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګیدل دا سینه چې زنانو به د نبی علیہ السلام په لاس کې خدا بیعت پک دا سینه دي شوی چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی علیہ السلام په زنانو په کوم خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن هغه په د آیت مبارکه کې ذکر دي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان خزه په کیمرا له هند په کیمرا له دا مسلمانی دا خو دې په مخ باندې کپڑا چولی او پرده کړي و دا ډیره زورور زنانه او مخ پټ کړي و وی مخ زکه پټ کړي کوئی نبی علیہ السلام ز او په جندم نو زما اسلام نه قبليږي ځکه چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتر سره ډیر ظلم کړي دي ما حمزه ډیر په بی دردی باندې شهید کړي دي ما د حمزه د اندامونو نزال امیل رخ کړي او غاړي ته مې چولې او غړېدلې وسره ما نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګید چې دا هند د نبی زما اسلام نه قبلې نبی علیہ السلام نو مخ پټ کړي و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغستو نو اول ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه دا الله تبارک وتعالى سره به شریک نه جوړوي دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو زنانو کې دا شرک لږ زیاتی دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو نه جوړوي هندي داغه طرف نه आवाज وکړو وی دا الله پاک پیغمبر ټول عمر مګټو لټو ته سجدي وکړي سې راکړلو څه شي له شرک کو نه کو نن بعدو ټول عمر خو زرونه ټټ کړی دي نو سې راکړي سیندي راکړي نه کو نن بعد نبی رسول الله حیران شو چې ډیره تیز زنانه ده بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوي خپل اولاد به نه قتلوي مون خو نه قتلو مون خو واړه را لوي کړو په جنگ بدر کې را لته مړ کړلو نبی علیہ السلام بیا ورته غوونه کو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زنا به نه کوي زنا به نه کوي وی د الله پاک پیغمبر چرته شریف خزي زنا هم کوي دې شرط لګول ته به ضرورت نشته دی دې ته به ضرورت پاک دامن خزه او شریف خزه هم چرته زنا کوي چې تم ته زنا به نه کوم زناونه نه کوم نبی علیہ السلام حیران دي چې دا څنګه زور ور زنانه راغلي زور ته خبره کوم ماته جواب هم راکړي بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بهتان بنه لګوي او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډیر غلطه خبره ده هندي ورته وي حضرت ډیر خپل اصلاحي خبره وکړه بهتان ډیر غلطه خبره ده بهتان به چرته موږ په بل نه لګو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اغلا بنه کوي اغلا نه کوي نو هندي ورته راي طرف نه आवाज کو وي زما خاون ابو سفیان لکشم ته مال پیسې نه راکې نو که زه په پټه داغه د پیسو نه لګزان لراله منو د دې اجازه پي
شوم د مال خرچې له پیسې نه راکوي خو که زه د هغه د پیسو نه به قدر ضرورت رالم نو ما ته به اجازه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې هغې وي زما خاوند ابو سفیان او نبی علیہ السلام پوه شو چې دا هنده ده دی خو مخ پټ کړی و که نه خو چې دا خبره د خولې نه ووته وي زما خاوند ابو سفیان لږ شوم دی ما له پیسې نه راکوي. نبی علیہ السلام وپېژني ته هندی ته هندی یو د الله پاکه پیغمبره زه هندی ما خو ځان مې ځکه پټ کړی ما ته فتح ده کو تا زه وپېژندم بیا ته زما اسلام نه قبلی ما ستا د تره سره ډېر ظلم کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکني ټول ګناهونه معاف کوي. خیر دی چې زما د تره سره ډېر ظلم کړی خو اوس مسلمان یې اوس صحیح مسلمان یې. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل او بقدر ضرورت تې نه ځان له راغستی شي د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډېر به تې نه رالي او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستی شي. الله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی ښکته حرم ته راکوز شو دویمه خطبه یې وویله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویمه خطبه وویله په دې کې یو صحابي پاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره موږ مدینې منورې ته تللي وو او دې د مکې مشرکینو زموږ په کورونو قبضې چولي دي نو مال خو زما کور پکار دی مال زما کور پکار دی هغه د ابو سفیان وي خرڅ کړی په چا باندې نو مال هغه کور پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په غوږ کې داسې خبره وکړه چې خبره ته وکړه دی غلی کېناست هېڅ ونه وي. بیا یې مطالبه ونه کړه بیا ته نه چا تپوس وکړو وي تا ته نبی علیہ السلام په غوږ کې څه ووي ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غوږ کې دا وفرمیل که نه چې غلی شه خو دا دې پرېښود الله به د دې په بدل کې تاله په جنت کې کور درکړي خو دا کور دې پرېښود الله به درله په جنت کې څه درکړي کور. ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمیل چې الله پاکه پیغمبر دا مې پرېښی دی خو ما له په جنت کې کور مال په جنت کې کورو. بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغوی دا خبره واورېده وی د الله پاکه پیغمبره موږ خپل کورونه دوی ته پرېښي دي خیر دی که دوی خرڅ کړي دي کو قبضې پې اچولي موږ ورته څه کړي دي پرېښي دي صحابه کرامو پرېښودل. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عامه معافي وکړه وی تاسو ټول معاف یې خو یو څو کسانو چې د هغې متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل وی دا خو چې کوم ځای وموندل دا قتل کوي یو څو کسان داسې دوی ته معافي په فتح مکې ورځ باندې نه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل وی دوی خو چې کوم ځای کې وموندل دوی قتل کوي. په هغې کې یو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود و. عکرمه دې موجود ګوره پلار خو ابو جهل د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن خو دا زوی هم د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن و ده به هم د نبی علیہ السلام ډېر سپکاوی کو. نو نبی علیہ السلام یو څو تنه ښودلي وو وی که دا خو کوم ځای ولیدل دا قتل کوي په هغې کې یو څوک عکرمه نو چې عکرمه دا خبره واورېده چې زما د مرګ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی دی د مکې نه وتښتېد د مکې نه وتښتېدو لاړ مدین ته هلته کې لاړو دلته کې ښځه چې کومه وه د عکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله مسلمانه شوه ښځه مسلمانه شوه چې مسلمانه شوه وی د الله پاکه پیغمبره زه د عکرمه ښځه یم زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی کو زه هغه ته پناه ورکړم زه پناه ورکولی شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل ای ام حکیم چې ته خپل خاوند ته پناه ورکوې بس زما د طرفه ورته هم پناه ده. نبی علیہ السلام اخلاقو ته ګوره که نه تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته هم پناه ده. د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته. هلته کې د عکرمه رضی الله تعالی تښتېده د کشتۍ ته وخت چې کشتۍ ته وخت کشتۍ په دریاب کې اوبو راواغسته داسې بس دیکې شروع کړې په ډوبېدو شوه چې کوم د کشتۍ مانکي و خلکو چغې کړې وي یا لات او منات او عزا ته یې چغې کړې خپلو بوتانو ته یې چغې کړې نو د کشتۍ هغه مانکي ورته وایي دي خلکو ته وایي دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي الله ته چغې وښایي الله ته چغې وښایي چې کله هم کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو. نو عکرمه وایي ما په دلته کې سوچ وکړو چې دا لات او منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي نو د دغې پیغمبر نه بیا زه تښتم چېرته خو موږ ته دغه چې یو الله رابلی او لات منات مه رابلی وي په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصۍ راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قص مې وکړو. بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو وی چې وچې ته راووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده وی ما ته وی چې ګوره کو د دنیا بل سر ته م ورسې که نه په تښتېدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چېرته ځي راشه په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی
تا په ایمان راوړو او ایمان درله پناه مغستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه وی ښه اکرمه رضی الله عنه ښځې ځان سره را روان کو اکرمه رضی الله عنه فرمایي په لاره مې ترې مطالبه وکړه مسافري وه نو یې ما ترې کوروالی مطالبه وکړله وي دې راته وایي چې را نږدې نه شي زه مسلمانه یم او ته کافر یې ته کافر یې زما ستا میلاوېده جایز نه دي وی زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه نو به هر حال وی راورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام خواله خو چې لا راغلي نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانېږي نبي علیه السلام ته الله وحي وکړه اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی مسلمانېږي خو یې پلار ته یې ګورې بد رد ونه وایې ځکه وی د مړو چې څوک بد بیانوي نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي د مړو چې څوک بد بیانوي که هر څومره بد سړی خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي تکلیف میلاویږي نو اکرمه را روان دی مسلمانېږي خو هسې نه چې تاسو په دې مجلس کې د ابو جهل بد ووایئ ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي تکلیف په میلاو شي د نبي علیه الصلاة والسلام مجلس ته راورسېدل ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم اکرمه رضی الله عنه راغی وی د الله پاکه پیغمبره ته ام حکیم ته زما دپاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته ورکړې نبي اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی وی د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل لاس را دې خوا که اکرمه رضی الله عنه کلمه ویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویله مسلمان شو بیا اکرمه رضی الله عنه فرمایل وی د الله پاک پیغمبر څومره مال می چې د الله خلاف لګولې دی کنه د هغې دوچن به اوس د الله په لاره کې لګوم د الله په لاره کې به لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنګېدلم کنه دومره به اوس د کفر خلاف جنګېږم او دکه اکرمه رضی الله تعالی عنه بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک وکتلی شي نو د نیزو د غشو او یا زخمونه پې موجود دا د ابو جهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی د دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي وی ما ته یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ام سلمه خبرې وی ما وی چې نه وی ما په خوب کې ابو جهل دپاره په جنت کې یو غونچک ولیدو نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې ما د ابو جهل دپاره په جنت کې یو غونچک د میوې ولیدو چې کله اکرمه مسلمان شو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې غونچک د میوې اکرمه دا اکرمه دا د هغه زوی و دې څه کېدو مسلمانېدو الله تبارک وتعالی ځکه او په فتح مکې په ورځ باندې د اکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمان هم شهید شو د خو کافر و کنه په یو مسلمان حمله وکړه هغه شهید کړ دوه تن مسلمان شهید شو په کې یو د شهید کړی و نو نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راغی وی هغه پلان کې صحابي چې هغه د ابو جهل زوی شهید کو اکرمه شهید کو وی نبی علیه السلام په خندا شو وی قاتل مقتول دواړه جنتیان دي قاتل مقتول دواړه جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبی علیه السلام څه وفرمایل مقتول خو ځکه جنتی دی چې مسلمان دی قاتل خو کافر دی اکرمه دی نو نبی علیه السلام په خندا شو قاتل مقتول دواړه جنتیان دي دا ځکه چې نبی علیه السلام ته فتوه او وحی ورته میلاو شوی وه چې اکرمه به راځي او څه به کېږي مسلمانېږي به نو بیا اکرمه رضی الله تعالی هم د فتح مکې په ورځ باندې څه شو مسلمان شو د دې فتح مکې نه موږ ته یو لوی سبق میلاو شو سبق څه میلاو شو نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کافرو څومره تکلیف رسولی دومره به موږ ته چې ته زموږ دشمن را رسولی د وطن نه ایستلي یو لورګانې راله زخمي کړي دي ملګري راله په تودو شګو سملولي دي غلامان راله د ملګرو نه رخ کړي دي نورو ته دشمنۍ د وجې نه طلاقونه میلاو شوي دي کم تکلیف نبی علیه الصلاة والسلام ته نه و میلاو شوی په مکې په ورځ باندې خو چې د نبی علیه السلام غلبه پرې راله که نه نو څه فرمایي نبی علیه السلام لا تسریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته زی ما معاف کړي یې ما څه کړي یې معاف کړي یې زه حیران یم په خپل حالت باندې په جرګه کې به ته لاړ شي چا دپاره که نه سوال منت په ورته کوي هغه درته په جواب کې څه وایي الله دې پناه راکړي الله دې پناه راکړي کفري خبرې پکې کوي بعضې وایي که هغه پلار مې د قبر نه راپاسې نه یې معاف کومه او که د الله پیغمبر راپسې راشي نعوذ بالله نه یې معاف کومه بعضې وایي که الله پکې راکوز شي نه یې معاف کوم نعوذ بالله دا کېږي که نه کېږي دا خبرې دا چې څوک وکړي دی دا نه وایي چې زه مسلمان یم په دې ټایم کې ښه
دې ځان ته بیا مسلمان نه وي دوباره دې کلمه ووایي تلې د اسلام نه وتی دی چې الله راپسې راکوشي کړو د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم په دې سره دې مسلمان نه پاتې کېږي زه ورته وایم ته د الله د پیغمبر نه ډېر غیرتي د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي ما معاف کړی یې په تا پسې جرګه راغلې ستا په دیره کې ناسته ده سوال درته کوي منت درته کوي ورته وایي نه معاف کوم نه معاف کوم نه معاف کوم ما سره دا کړي ما سره دا کړي دي د الله پیغمبر ډیر غیرتی دی هغه معاف کوي موږ دغه امتیان یو تا پسې جرګه راله سړی معافی له راغی ته یې مسکه معاف کا الله تبارک وتعالی به د دې اجر درکړي الله تبارک وتعالی به د دې بدله درکړي الله تبارک وتعالی دې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې روان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین